چې دغه مولانا صاحب چې کوم تاسو حکومت لري کړی او نن تاسو راغی مولانا صاحب بیا سهار اخلي. عمران خان 1300 د پاسه ورځې حکومت کړی دی او دا 1100 ورځې تقریبا هغه په جیل کې پوره کیږي او په هغې کې 9 میاشتې په آیسولیشن کې دي. دا به د پاکستان په تاریخ کې چرته چا نه تېرې کړي چې دومره حکومت کړی دونه پسې جیل تېر کړی. که دغه استعفاګانې تاسو دوباره ورکوئ نو د دې نه پارټۍ ته په ماضي کې څه فایده وه یا به ترې اوس څه فایده؟ الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په پروګرام کې را سره صوبایي وزیر ریاض خان موجود دی. سر د ټایم راکولو یو جهان مننه. ډایرکټ سوال دا دی چې د عمران خان د صحت په حواله باندې حکومت چې ستاسو سره کومه دوکه وکړه د دې نه مخکې د پوزیشن او د حکومت په منځ کې ډېر ټرسټ ډیفیسټ و. د دغې دوکې نه پس به په حکومت تاسو د عمران خان صاحب د صحت په حواله باندې په یو خبر مطمئن کی یا هسپتال ته د شفټ کېدو په حواله باندې تاسو به څنګه په هغې باندې اعتبار کوئ او آیا هغه اوس د اعتبار قابل پاتې شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریا ادا کوم. تاسو چې کوم سوال وکړو نو دا نن سبا که تاسو ګورئ نو پاکستاني نیشنل میډیا باندې هم او په عالمي میډیا باندې هم د توجه مرکز دی. د خان صاحب د علاج په حوالې سره تاسو ویل چې څنګه زموږ مرکزي قیادت او زموږ وزیر اعلی صاحب او زموږ صوبایي قیادت او ټوله پارټي او ټول د تحریک انصاف ورکران او څومره چې زموږ د پارټۍ لیډرشپ دی د هغه فیملی ده د خان صاحب نو ډېر زیات په تشویش کې دي په دې حوالې سره چې حکومت د وخت چې کوم دی هغې د آیین او د قانون او په دې ملک کې د انساني بنیادي حقوقو چې کومه پامالي وکړه ما په خیال د دې په تاریخ کې مثال نه ملاوي او پاتې د دوکې خبر تاسو وکړو نو د دې حکومت خو د بنیاد هم دوکه د فارم 47 باندې راغلی دي په دوکه باندې حکومت جوړ کړی دی جعلي حکومت دی. په الیکشن کې الیکشن کمیشن د دې چې کوم فیصلې کړي دي هغه جعلي دي او دا بل ورځ د سپریم کورټ په حوالې سره لکه د یو عام شهري د یو عام پاکستاني دپاره چې کله په یو ملک کې دغه سره چې تفصیله کې ظلم او زیاتۍ او دغه حق تلفي کیږي نو دغه سترګې چې کمې نو هغه دغه وخت عدالت ته چې زه به د عدالت ته ورشم ماته به دلته انصاف ملاو شي. ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې منګه زما په خیال چې 25 ځله چې کوم دی های کورټ ته لاړو 17-18 ځله چې کوم دی سپریم کورټ ته لاړو او بل ورځ د سپریم کورټ 3 ججانو دا فیصله وکړه چې یاره خان صاحب د شفا هسپتال ته د علاج دپاره شفټ کړی شي او د هغې دپاره د میډیکل بورډ جوړ شي او په هغې میډیکل بورډ کې د بیا چې د هغه کوم ذاتي ډاکټر دی فیصل سلطان دی به ورپکې ورسره خور چې کومه ده نورین بیبي هغه به ورسره خو په هغې شپه باندې د دې حکومت هغه ډرامه تاسو وکته چې نه شفا هسپتال ته راوستو نه هغه بورډ جوړ شو او نه هغه د سپریم کورټ هغه احکامات چې کومونه هغه فالو کړی شو. خو د دې شاته بنیادي وجه دا ده چې دی په دې خبره باندې پوه دي چې یاره که د هغه په تصویري پابندي لګولې ده د هغه په اوازې پابندي لګولې ده د هغه په نومي پابندي لګولې ده خو هغه الله تعالی دې قوم ته دې مسلمانانو ته دې پاکستانیانو ته دې ورسیز پاکستانیانو ته هغه د خدا تعالی ذات پړه کې اچولی نو د دې دپاره د دې د هتکنډې چې کمې دي یا د دې د بندو کمرو د فیصلې چې کمې دي هغه تر اوسه پورې د 9 مای نه وروستو چې دا کم جبر ظلم فستایت د تحریک انصاف ته ورکرانو سره د پارټۍ سره ټولو سره وشو د هغې باوجود الله تعالی د عمران خان سره د دې قوم هغه مینه ورځ په ورځ سیوا کوي او هغه د ټوله دنیا په هغې باندې ګواه ده. نن زه تاسو ته هم دا وایم تاسو په دې بازار کې ته لاړ شئ په دې بازار کې د یو عام شهري نه د یو عام سړي نه د یو ګاډۍ والا نه دوکاندار نه ریړۍ والا نه چابړي والا نه تاسو تپوس کوئ یاره په دې ملک کې حقیقي لیډر څوک دی نو به تاسو ته ووایي چې عمران خان دی ځکه چې هغه په خپل کردار او په خپل عمل باندې او په خپل جدوجهد باندې او په خپل ثابت قدمۍ باندې او په خپل عزم او حوصله باندې ثابت کړی ده چې 9 میاشتې وشوې هغه په آیسولیشن کې دی او هغه ته د صحت سهولت نشته هغه ته د فیملی رسایي نشته هغه سره د پارټۍ د لیډرشپ ملاقات نشته خو ان شاء الله دا ان قریب ده چې د دغه جبر او د فستایت دا دور ان شاء الله تعالی ختمېدو والا دی. دویم تاسو تاسو دا وکړو چې یار د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې د یو بل سره چې کم دی نو مطلب د اعتماد فقدان دی خو ظاهره خبردار د دې هغه حکومت جوړ په دوکه باندې دی او چې کله په دوکه او په دې باندې څیزونه جوړي نو د هغې بیا داسې نه پایداري تاسو دا ټاکس په تاسو ګورئ میډیا ټاکس بیګا پکې هغه یو حکومتي وخت والا لګیا و دا ملګری لګیا و چې یاره وزیر اعظم صاحب چې دی نو دا خو 2 نمبر دی نو هغه نون لیګ والا ورته وایي چې ستا دا صدر هم 2 نمبر دی نو اپوزیشن خو څه کوي خو هغه حکومت په یو بل کې ټول وړاندې اتحادیات دی یو بل سره ټول وړاندې نو ان شاء الله بس د دې وخت نږدې دی او د عمران خان د جدوجهد چې دی دا په دې ملک کې د حکومت ته حاصلېدو دپاره نه دی دا د قوم ته ښکاره او د ورته پته
چې هغه په دې ملک کې صرف او صرف د عوامي جمهوري نظام دپاره دی، د رول اف لا دپاره دی، د آیین او د قانون د بالادستۍ دپاره دی، په دې پاکستان کې د میرټ د قایمولو دپاره دی، د یو ښه عدالتي نظام دپاره دی چې په هغه کې خلکو ته انصاف ملاویږي. او د هغې پاکستانیانو چې کوم یو محرومه طبقه ده هغه په دې ملک کې د خپلو حقوقو نه او د هغې خپلو چې د حکومت وخت څه ذمهدارۍ دي او هغه هغوی ته نه پوره کوي، او یو اشرافیه چې کومه په دې ملک باندې مسلط ده او ټول عمر هغوی د دې ملک چې کوم وسایل دي په هغې باندې قابض دي. د دې ملک قرضې ګوره تاسو وګورئ، بله ورځ د سټیټ بینک رپورټ به تاسو کتلی چې قرضه د کم ځای نه کم ځای ته ورسېده، د 47,000 نه 83,000 ارب روپو ته زموږ قرضه ورسېده. او کار ته تاسو وګورئ په دې ملک کې کوم بد صورتحال دی، د مهنګایۍ صورتحال ته وګورئ، د بد امنۍ صورتحال ته وګورئ، د بېروزګارۍ صورتحال ته وګورئ. در ته ووایي چې ستاسو د پارټۍ کوم مقام چیرمین برسر ګورل صاحب بل اوس په پارلیمنټ کې د ووایي چې یاره کېدای شي موږ لږ وخت پس په پارلیمنټ کې نه مطلب موږ استعفاګانې ورکړو. آیا دغه استعفاګانې د دې نه مخکې هم تاسو ورکړې په 2022 کې، خو بیا ستاسو د پارټۍ کسان لکه حمید خان یا رؤف حسن هغې سره ایون اسد قیصر صاحب هم د هغې دا وایي چې یاره زموږ نه غلطي شوې ده. که دغه استعفاګانې تاسو دوباره ورکوئ نو د دې نه پارټۍ ته په ماضي کې څه فایده وه یا به ترې اوس څه فایدې؟ یار ما خو څنګه چې تاسو ته وویلو چې د تحریک انصاف او خاص کر سپیشلی ځکه چې د عمران خان تحریک انصاف دی او تحریک انصاف عمران خان دی، د عمران خان د جدوجهد چې دی نو دا په دې ملک کې څنګه چې ما وویل تاسو ته دا په حقیقت کې د حکومت د جوړېدو دپاره نه دی. حکومت د جوړېدو دپاره دی خو هغه حکومت چې کوم عوامي حکومت وي چې په هغې کې د عوامو فیصلې کېږي، د عوامو په مرضۍ کېږي، په هغې کې ستا د اندروني پالیسي، ستا د خارجه پالیسي ملکي په هغې باندې په اسمبلۍ کې ډیبیټ کېږي او په هغې کې د خلکو دپاره چې کوم دی قانون سازي کېږي. خو د هغې د دې دپاره خو نه دی که نه چې لکه مطلب په هغې کې ته حکومت جوړ کړې او په حکومت کې ستا سره اختیار نه وي، تا سره خپلو وسایلو چې کوم دی د هغې د خرچ کولو ستا سره اختیار نه وي، ستا د خارجه پالیسي جوړولو اختیار نه وي، ستا د اندروني پالیسي جوړولو اختیار نه وي. خان صاحب چې کله په 9 اپریل باندې د هغې نه خپل حکومت دغه ختمېده او په 27 مارچ باندې هغه کوم په اسلام آباد کې سپیچ کو، تاسو ته معلومه ده چې هغه څه ویلي چې زموږ په ملک کې د بهر نه چې کوم دا مداخلت کېږي او هغه بیا ټولې دنیا بیا ومنله، امریکې خپله ومنله، نیشنل انټرنیشنل میډیا دا ومنله چې او دا سایفر و او د دغې ځایګي نه دا مداخلت و په دې ملک کې. او خان صاحب هغې سټینډ واغست چې یاره نه زه چې کوم دی دغه نه کوم، زه دغه بیروني مداخلت نه منم. نو د هغې په بنیاد باندې چې کوم دی نو دلته کې د عمران خان حکومت ختم کړی شو. دا راته ووایي چې د عمران خان صاحب د حکومت چې تلو نو په هغې کې کردار د پی ډي ایم او د هغې پی ډي ایم کم پرزیډنټ چې هغه مولانا صاحب و، پرون ستاسو د پارټۍ کسان تللي دي او بیا د دغې مولانا صاحب سهاره اخلي د دې حکومت د ګیر راوخلو دپاره یا د ټف ټایم ورکولو لپاره. څه ګڼئ چې دغې مولانا صاحب چې کوم ستاسو حکومت لرې کړی او نن تاسو د هغې مولانا صاحب بیا سهاره اخلئ؟ ګوره جي سهاره خو مونږ د هېڅ چا نه اخلو او په پارلیمنٹ کې دننه که یو سړی په دې خبره زمونږ خو جدوجهد کوو، مونږ خو لګیا یو، مونږ خو پکې ملګري شهیدان شو، په جیلونو کې دي، په ملټري کورټس کې دي، 50 سال سزاګانې وکړې، نااهلي اراله وکړه د ملګرو په جیلونو کې دي، اوس هم په هفته کې 3 ځله پیښو لځي عدالتونو ته ځي. خو که زمونږ د خبرې سره یو سړی راځي او ودرېږي چې او یاره په دې ملک کې تاسو د هغه سټیټمنټ هم بله ورځ کتلی د مولانا صاحب که نه هغه چې کوم هغه کې ویلي چې یاره تاسو د دې ملک د حفاظت او یا د سرحداتو د پاره چې کوم دغه شهدا دي نو دا زمونږ د سرونو زمونږ په دې باندې مو ورکوي دا هغه سټیټمنټ خپل نو کو هغه دا ریلایز کړي او هغه په دې خبره پوهیږي چې او مطلب دا نظام چې کوم دی ټیک نه دی او د دې نظام بدلول پکار دی او راځي او یو الاینس جوړیږي د هغې دپاره یو رول اف لا او د آیین د بالادستۍ دپاره. زما په خیال په دې کې څه حرج نشته او پکار د مرکزي قیادت دی هغه بره د مرکزي پارټۍ او د مرکزي قیادت فیصلې دي هغې هلته کې کوي. نو په دې حوالې سره که زما په خیال باندې څه ډیولپمنټ کېږي او د دې نظام نه چې دا کم روان دی او دا ملک که موږ وګورو حقیقتا کې ډېر زیات دی دا نظام چې کوم دی تباهۍ طرف ته لاړ او روان دی بلکې نو که د هغې نه بچ کېږي او په خپله لار باندې ټیک کېږي نو په دې کې څه حرج نشته. ستاسو پارټي د عمران خان صاحب د رهایۍ دپاره کوشش کوي او دا د هغې حق هم دی، پکار ده چې د هغې د خپل باني لپاره کوشش وکړي. بل طرف ته که موږ د صوبې امن و امان وګورو، بونیر وګورو، د هغې سره سوات وګورو، دیر بالا وګورو، په هغې چې کوم سچویشن دی د هغې لپاره صوبایي حکومت تاسو خو وایئ چې دا د چا پالسو د وجې، خو صوبایي حکومت خپل څه کوشش کوي. موږ خو جي د امن و امان په حوالې سره صوبایي حکومت دلته زموږ پولیس دي، زموږ سی ټي ډي ده او زموږ چې کوم دلته کې د انټلیجنس صوبایي ادارې دي، محکمې دي. موږ په دې
لږ ټایم کې زما په خیال دا تیر بجټ نه مخکې او تر اوس موږ دې ته 29 ارب روپۍ چې کم دی نو د اکوپمنټس لپاره پولیس ته ورکړي. دا به په تاریخ کې چېرته نه وي چې د هغې بجټ موږ څومره سیوا کړو، ځکه چې دلته کې امن او امان برقرار ساتل دا د صوبایي حکومت ذمہداري ده او موږ صوبایي حکومت چې د خپلو عوامو سره او د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره به هر حد ته ځو. خو د دې سره سره د دام ستاسو په علم کې چې موږ څنګه ما ذکر تاسو ته د دې خبرې وکړو چې د بندو کمرو فیصلې چې کومې دي نو د بندو کمرو دغه فیصلو دا نتیجه ده نن چې د بارډر کنټرول اتارټي څوک ده. دا خلک چې دا دهشتګرد دی وایي چې دا راځي او د کم ځای نه راځي. بارډر کنټرول دی صوبایي حکومت ته حواله کی نو بیا د پاغي کې وګوري. خو چې بارډر کنټرول اتارټي د دې سره ده او د غي ځای نه خلک دغه شان دړاډړ دی په لراوړي دی خو راځي او په صوبه کې امن او امان خرابوي نو بیا د دې بارډر کنټرول اتارټي د دې ذمہداري خو د دغه خلکو سره ده. او هغه دلته کې تاسو ګوره د تورخم بارډر زموږ د دغه خلکو سره باندې یو ټماټر یا نه په لاسو کلی شي نه دی بل راتلی شي کاروبار دلته کې چې کم زموږ یوازې دا یو بارډر نه دی وو بارډر دی زموږ د دې سره د ټریډ د افغانستان سره اټولې بندي په دې صوبه کې نو دا بندي ځکه چې دلته کې دغه راوړي او نور بارډر کنټرول اتارټي چې د خلک دغه نه دی خو راځي او د دهشت دوی چې خپل میډیا تاسو ګوره چې کله په سزا کې چې تک څوک دغه کې مړ شي نو چې وای ګوري نو دا یا د افغانستان دی یا د انډیا دی یا د یو ځای دی یا د بل ځای دی نو صورتحال دا دی. اخیری سوال به مې سره دی د صوبو د جوړېدو یا د انتظامی یونټ جوړېدو خبره کیږي د تحریک انصاف د اوسه پورې په دې باندې اصولي موقف سره د دې په حق کې دی د دې خلاف دی یا د اوسه پورې لا کلیر څه دغه نشته. یار اصل کې دا سیده کله چې دی دلته کې نوې صوبې جوړې کړي نو د هغې دپاره په کار دا ده چې څومره په دې ملک کې پولیټیکل پارټۍ دي که نه هغه دې کینی خو په دې نظام کې او په دې سیسټم کې خو که موږ او تاسو وګورو دوی دا 26 ویونی ترمیم 27 ویونی ترمیم دا د کم خیر دپاره کړی د هغې نه د موږ ته څه خیر دی په هغې کې خو که تاسو وګورئ په دغه ترمیمونو کې دی دلته کې ریزرو سیټونه د پاټو نه واغستو دلته کې په هغې کې چې تاسو وګورئ نور داسې ترمیمونه بلا چې هغه دي صرف د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره چې کم بره کېږي د هغې دپاره دا اوس دا 3 کال ایکسټینشن او ورسره د نور ترتیب چې دا پرون کوم نوټیفیکیشن د دغه نه وشو نو دا ټول سیزونه صرف د خپل ذاتي مفاد دپاره دي او په هغې دپاره د کله چې عوامي حکومت راشي او عوامي حکومت تی بیا کینی او په هغې باندې په پارلیمنټ کې ډسکشن وشي بحث تی پې وشي د هرې پارټۍ او د هرې دغه دې پې رایې راشي د صوبو نه او د هغې نه وروستو که د خلکو په ملک په مفاد کې یو کېږي خو بیس پیدایي چې کم عوامي جمهوري نظام او په هغې کې پولیټیکل پارټۍ کینی او هغه دې بیا دا ډیسیژن وکړي په بندو کمرو کې د کم از کم دا فیصلې نه کوي. سهیل افریدي صاحب سټریټ موومنټ شروع کړی دی څه ګڼئ چې د 27 سپتمبر دپاره به دا څومره فایده مني او څومره تعداد کې به خلک راوځي د کامیابېدو څومره چانسز دي تاسو اینه یاره جي د هغې نه خو تاسو اندازه دا ولګوئ که نه چې په ټي وي باندې او په نیشنل میډیا باندې یا په الکترونیک پرنټ میډیا باندې د عمران خان صاحب او بله ورځ صرف معمولي دا یو خبره و چې شفا هسپتال ته ځي نو ټوله میډیا د پاکستاني هم او بیروني چې څومره میډیا ده ټوله د شفا هسپتال صرف شفا هسپتال نو میډیا خو هم هغه څیزونه رالي او هغه ګوري چې کوم د عوامو پلس دی عوام څه غواړي نو انشاءالله تعالی وزیر اعلی صاحب لګیا دی پرون هنګو کې و نن بونیر ته راځي او دې نه مخکې چې کوم دی په نورو ضلعو کې وګرځېدو د 27 سپتمبر دپاره انشاءالله تعالی زمونږ د ټول پاکستان د تحریک انصاف دپاره تیاریانې شروع دي او زما په خیال په لکونو خلک پرون به تاسو کتلي دي په پینډای کې د شپږو میاشتو دپاره ارټیکل 245 چې دی نو فوج ته حواله کړه نو دوی به دغه شان لګیایي دا ټول ملک په دې ته حواله کوي خو دا جدوجهد چې څنګه ما تاسو ته انشاءالله دا به جاري دا شروع دی او په 27 سپتمبر به انشاءالله تعالی د دې یو جھلک خیری سره دی ویني چې دا قوم ځکه چې په دې یو پاکستانی شهري نه د یو عام شهري نه ته دغه هر یو حق تلفي ته دغه وکړي دغه نه ته د عدالت لار بند کړي د هغه نه ته چې عوام جمهوري په نظام کې چې کوم دی هغه ته دغه احتجاج بند کړي هغه ته درنه بند کړي هغه باندې ته بار روډ ته راواته بند کړي او بیا خاص کر چې بیا عدالت ته لاړ شي او عدالت پې هم فیصلې نه کوي هغه هم پې بند کړي هلته نو ستاسو نه تپوس کوم یو عام سړی په دې ملک کې چېرته ځي د هغه دپاره لکه څه لار پاتې ده نو زمونږ دا درخواست هم دی دغې خلکو ته چې څنګه عمران خان ووایي چې دا پاکستان زمونږ دی د پاکستان د ادارې زمونږ دي دا وطن زمونږ دی په دې کې مشرانو مونږ به یو بیا به وروستو نور روان نسل به نو کم از کم په هغې د دې خپلو فیصلو د نظرثاني وکړي او د بندو کمرو دا فیصلې دې پرېږدي او عوامي حکومت د عوامو مینډیټ دې ومني چې عوام څه غواړي د
ټوپک په زور یا د لختې په زور په دې په زور حکمرانی نه کیږي، چرته هم نه کیږي. اخر سوال د یو تاثر ملوي چې عمران خان صاحب د عدالت حکم راغی بیا هسپتال ته شفت شونو څنګه سره ډیل دی یا چې حکومت ته او د اسټابلیشمنت کم پیج دی هغه خراب شوی دی او تحریک انصاف طرف ته څنګه سره ریلیف ورکو؟ نه ډیل خو سوال نه پیدا کیږي په دې خبرو کې چې کوي نو دا به ډیر مخکې وه. عمران خان 1300 د پاسه ورځې حکومت کړی دی او دا 1100 ورځې تقریبا هغه به جیل کې پوره کیږي او په هغې کې 9 میاشتې په آیسولیشن کې دي. دا به د پاکستان په تاریخ کې چېرته چا نه تېرې کړی چې دومره حکومت کړی دونه یې پسې جیل تېر کړی. او بیا هم یو داسې انسان چې د 70-71 سال پورې په هغه باندې په عمر کې چې ته ټول یو وایلیشن د قانون هغه نه یې کړی بلکې ټول عمر یې د پاکستان نوم اوچت کړی دی. هغه په هر فورم باندې په دنیا کې راغلی دی. نن هغه عوامي لیډر دی، په دنیا کې خلک خوښوي. تاسو یقین وکړئ زموږ د اورسیز پاکستاني ولې پې ولاړ دي لکه دوی د هغې نه د ووټ حق اخیستی و چې دا به ووټ نه ورکوي. ولې یو پاکستاني ته حق نه دی اصل چې هغه د ووټ ورکړي، هغه ګار ځای دی، دا دوی ته پته دا وه. نو اوس پکې دا بل ترمیم پکې لا دا ورو چې وایي چې دا ایج چې د 18 سال دی نو لکه مطلب دا 25 ته رسوي، خدای شته دی 50 ته ورسوي هم د دې دغه چې کم دی که نه د دې را روان وخت چې کېږي نه د هغه انشاءالله تعالی شکست د دې مقدر دی انشاءالله په دې کې اړو ټایم نشته. خو عوامي منډیټ نه تسلیموي او د عوامو پلس چې کم دی هغه دی خطا کوي. نو دی له پکار دا چې په دې فیصلو نظرثاني وکړي او د ملک د عوامو ته پرېږدي او هر اداره د په هغې خپل چوکاټ کې په هغې خپل سرکل کې دننه د خپلې ذمهدارۍ پوره کوي. او حکومت چې کم دی دا د عوامو کار دی. عوام چې څوک منتخب کی بس هغې خپل مستقبل چې دی دغه خلکو ته حواله کړي حکومت ته، بس هغه حکومتونه بیا د خلکو د مستقبل فیصلې کوي. او نو د بندو کمرو فیصلې چې دی او دلته کې د عوامو په نوم باندې خلکو ته ووټ او بیا هلته پیټۍ بدلول، بیا فارم 47 ته تلل او دلته د بندو کمرو فیصلې کول، دا نظام نور نه چلېږي. دا د سوشل میډیا دور دی، هر سړی اویر دی، هر سړی پوهېږي. خو ښه خبره دا ده چې د ډېر وړاندینه او د ډېر په دې ملک کې د یو ډېر انتشار نه د بچ کېدو دپاره چې کوم دی چې بجای د دې چې موږ هر وخت د آیین او د قانون او د دې خبره کوو او لګیا م یو بیا به یم کوو بیا به یم کوو. زمونږ جمهوري پارټي ده او موږ ټول عمر د رول اف لا او د آیین او د قانون بالادستي منلې ده او د هغې دپاره جدوجهد شروع دی. خو د هغې ورځې نه یېرېږو چې دا قوم راپاسي په خپله باندې او چې دا کم خلک د بندو کمرو دا فیصلې کوي او د دې سره په مشتو ګریبان شي، نو دا به د دې ملک لپاره ډېره زیاته ده نقصان او د تکلیف دې خبرې. نو د دغې نه دې ځان وساتي او د دې خپلو فیصلو دې نظرثاني وکړي. ډېره مهرباني سره د ټایم راکولو. دا ریاض خان وزیر او صوبایي وزیر اپاشي د دې خبرې تاسو واورېدې، د تحریک انصاف سټریټیجي او لایحه عمل تاسو واورېدو. نن سهیل افریدي صاحب هم راځي، ګورو به چې هغه د دغې موومنټ په حواله باندې څه اعلان کړي.